په سوات کې د وینې اتیا کولو په هکله یوې غیر سرکاري ادارې په زلمو اواز کړی دی چې د وینې اتیا ورکړي او وینه ورکوونکو خیراتي ادارو سره دې مرسته وکړي. په دې لړ کې ودود یا حال کې یو درنه دستوره ترسره شوې ده چې پکې پوهانو ویناګانې هم کړي دي. د مشرق ټي وي نماینده نیاز احمد خان رپورټ. په سوات سیدو شریف ودودیه حل کې راجمع شوي د سیمې خیر ښېګړو ټولنو غړو، پوهانو، ډاکټرانو او عامو خلکو ته دستوره کې وویل شول چې پاکستان کې د تلسیمیا نه علاوه عامو خلکو کې د وینې ډېر کمی دی او دغې لپاره ضروري ده چې ټولنه کې پوهه راوستی شي. خیراتي ادارې مشر ډاکټر لقمان حکیم مشرق ټي وي ته وویل چې دا وخت پاکستان کې د وینې ضرورتمند ډېر زیات دی. انفارچونیټلی پاکستان پکې هم یو داسې ملک دی چې په هغې کې د بلډ اویلیبلیټي دا مسله اوسه پورې نه ده حل شوې. هسپتالونو ته ورشئ، مریضان به چغې وباسي، د تلسیمیا ماشومان به میندې او پلاران چې هغه منډې وهي او بلډ ګوري. نو د هغې یو داسې مسلې دي د هغې د وجې دا مسله نه ده حل شوې. په هغه مسلې باندې موږ کار کوو. دستوره کې پوهانو ویل چې خیراتي ادارې او د زلمو ټولنې ضرورتمندو ته په زرګونو بیګه ویډیا وینه ورکوي او د وینې اتیا کوونکي هم په سیمه کې زیات دي، خو دا عمل لپاره په لویه کچه د هلو ځلو ضرورت دی. نو هغه وینې ته پاکه ویلی شي کوم چې د هر قسمه مریض نه، د هر قسمه وایرس نه، د هر قسمه بیکټیریا نه پاک وي او فرش وینې. د چې کوم بلډ بینک کې د ډېر ټایم دپاره ایښي هغې کې هم دا سیل مات شي، پوټاشیم ته بار راوځي، پلیټلیټس بیا هغه هم کار نه کوي کوم چې فرش بلډ وینې. دلته چونکې هسپتالونه چونکې لرې لرې د کالام نه، د کوستان نه، شنګلې نه خلک راشي منګورې ته دلته کې، نو د هغو خو دلته نه خپل خپلوان نه څه دغه، نو د هغو چې وینې ته ضرورت شي هغو بیا ګرځي په دې لارو کوڅو کې د خلکو نه وینې دغه کې خو څوک وینه دې په اسانه نه ورکوي یا لکه اویرنس کمی دی. نو زموږ سره چې کوم ډونرز دي موږ هغې سره کنیکټ کړو او هغې ته په اسانه باندې وینه فراهم کړو. دستوره کې د وینې اهمیت او اتیا کولو په اړه خاکې وړاندې کړی شوې. دستوره کې ګډون کوونکو د وینې اتیا کولو او د متاثره خلکو سره مرستو پخلی هم وکړو. نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.